زما د دې علاقې مشرانو همزولو کشرانو السلام علیکم. نن ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ د دې شب قدر علاقې یو دوه معزز خاندانونو چې کوم خپل منځ کې ډېر زاړه زوړ څنګه چې مونږ واورېده د اویا اتیا کالو تعلقات او ورورولي او رشتهداري وه او څه په دنیایي خبرو باندې هغې کې خفګان او دغه راغلی و ډېره مې خوشحاله اوسئ. هغه الله پاک نن چې کوم د دې جرګې مشرانو د جاوید خان او شهریار خان په وساطت چې کومه جرګه کې نور ملګرو کومې منډې تړې والي نو دوی ته زړه د اخلاص او مبارکۍ ورکوم او ورسره چې کوم مېلمانه دلته معراج خان دي سلطان نجي صاحب دي زمونږ نور چې کوم معززین راغلي دي د هغې هم شکریه ادا کوم چې تاسو ټایم وخت او دلته راغلي عزتمندو. څنګه چې جاوید حاجي صاحب او شهریار خان خبره وکړه نو ما چې کومه اندازه واغېسته نو خبره صرف د دنیایي څه خبرو وه د دې نن سبا د وخت نور پکې د الله کرم اوس داسې غټه خبره نه وه خو دا هم ډېره لویه خبره وي چې د خلکو ته د ملګرو دا تعلقونه دا دوستانې دا په دغه دنیایي شیزونو خرابې نه شي او پاتې شي. مثال یو زه تاسو ته هسې یو معمولي زموږ یو دوه پښتانه په کراچۍ کې ملګري وو نو د هغې خپل منځ کې هم دغه شان ډېره نږدې خوږه دوستانه او بې سطره بې پردې تعلق او کاروبار نو همدغه شان یو مسله راله نو چې هغه مونږ یو فریق سره کېناستو هغه نو چا بل له لاړو هغه فریق چې چا هغه یعنې چا څوک تاواني و تاسو په ایمان دا زموږ په ایمان دا خبره یقین وکړئ چې زه هغه له ورله مونږ سره کېناستو ما ته وی یاره باچا صاحب چې په هره طریقې زه خو تاواني هسې داسې یو لار راوباسئ چې زما دې سره ګوره تعلق خراب نه شي حالانکه لکه تاوان دعوه د هغه وه خو چې ګوره تعلق مو سره خراب نه شي ځکه چې زمونږ د زنانو د لونو د زامنو ستر پردي نشته مونږ یو بل کړه ډایرکټ د نغري دغه یو نو سبا مونږ لکه چاته څنګه مخ او تاسو دا ومنئ چې مونږ په یو طریقه هغې له هغه خبره وکړه هغه الله پاک په دوه درې ټایم پې ولګېدو دوه درې کاله کې پوره شو د هغه الله پاک تاوان سر ته ورسېدو خو هغه خپل تعلق په خراب نه کړو نن هم چې کم دی نو هغه ټول خلک هلته چې کوم کراچۍ پښتانه دي په هغې باندې ښه وایي نو په دې کې دغه لویه خبرې چې انسان خپل تعلق ته وګوري څنګه چې نن وکتلی شو او بیا دي ټول یو ځای شو دغه شو نو بیا انشاءالله نو هغې کې برکت هم الله پاک هغه مسلې هم حل کړو د دنیا مسلې یو وخت سره ډېره سختي وي په انسان بیا ورو هغه هواره شي وخت یو شانتي نه بدلېږي سخت وخت مي راحت مي سخت مي خو چې هغه سړی زړه تنګ نه کړي نو کار ټیک شي نو په دې لړ کې چې دا الله پاک وکړو ډېر خوشحالۍ خبره ده او زه هم چې څنګه دي ووایې شهریار ورور چې د نیکۍ کار دی که څوک درپسې هر څومره وي دا بندول نه وي په کار ځکه چې خلک څوک په یو کې هم نه پرېږدي نه په ښه کې پرېږدي نه که بد سړی نو خو هسې هم بد سړي په هغې باندې هم څوک دغه نه که ښه کار کوي نو هم دا زموږ نن سبا دا دور دا وخت داسې راغلی هغه خبره مشران ناست اخره زمانه ده د چا څوک نه په ښې خوښ دی او نه په بده خوښ دی که په هر فیلډ کې دی که هغه په سیاست کې دی او که په کاروبار کې دی او که په نوکرۍ کې دی که څوک ترقي کوي خوشحالېدل والا پې کم دی او خفه کېدل والا پې ډېر دي نو دغه خبرو پروا نه ده په کار انسان له بس خپل کار په کار دی او چې کله یو ځل وي چې راجر بیا الله راکوي نو بس بیا خو هغې کړو دویمه خبره پاتې نه شوه چا خبرو سره هېڅ هم نه کېږي نن چې دا دلته ټول راجمع دي او په دې مقصد راغلي چې یاره څومره د دې روغه کې موږ شرکت وکړو د دې یو ځان له خپل یو اجر دی یو خپله مینه ده دا د کم از کم زموږ داسې مشرانو سره د دې راتلو سره نن پېژنګلو دغه وشو ملاقات وشو دوی سره زموږ ډېره مونده په چېرته هسې په غم خادې کې شوي نو د دې راغونډه کېدو دغه هم ډېره لویه فایده چې ټول راغونډ شي یو بل وویني او د یو بل نه خبر شي نو زه دې له بیا مبارکي دې ټول ورکوم فریقین ورته نه یم دې وروڼو ته چې کوم یو وروڼه دي یو الله بیا هم هغې کسه لږ ډېره ختم کړو دې چې چا دې کې منډې والي الله یې د هغې یو اجر ورکړي او الله دې ورله توفیق ورکړي چې نه زیات نور هم په دې علاقه کې په دې پېښور کې چارسده کې د خپله دعاوه کې د خلکو خدمت په دې لړ کې وکړي نو زه ستاسو ټولو شکریه ادا کوم ټایم نه علم ځکه چې ګرمي ده غرمه ده ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ السلام